ماشاءالله. نن چې موږ په کومو مجلسو سره وګایو کومې تلخۍ کومې خبرې دا ډېرې د خوشحالۍ خبرې دي ما کوم دا د بابا خبرې نه یو قوم چې بلشي سره ګایي دلایل سره وایي مجلس سره کوي مجلس ته خامخا مخ راځي دې کې به خامخا تلخۍ دي نن سبا وخت چې دی کته پر علوي دنیا باندې وګورئ نن سبا وخت خبرو دي د سبحانو د لغتو د جنګونو چې کوم قوم خبرې زده وي خبره زده وه سمجه درلودې دلیل یې درلودې هغه قوم چې هغه په خپل ژوند باندې په خپل ژوند برقرار چې کوم قوم ته دلیل ختم شي بیا به هغه قوم د جګړې او د فساد خواته ځي نو ګوره اوس که زموږ دغه یونین دی که زموږ زړه کمیټۍ ده ګوره اوس چې موږ په دا کمبله سره ناست چې په کومو مسایلو باندې موږ دې سرګایږو په دې مسایلو کې موږ دا قوم ولس په چا ونور غرض خو به منو نه شي کوم بل غرض دی او د هر چا غولی د هر چا ټاټوبی د هر چا کور هغه لازوی څخه پاک کړي دا د یونین او دا د دې کمیټۍ به غرض بل غرض خو نه نشته نو معنا دا څه چې په دې مسایلو کې تر ټولو اهم زما ستا خپل ولس دي دا مسایل نه دي یو خبره دې کې شي په دې مسایلو کې د مسایلو په حل کې موږ خپل ولس خیر غواړو غر برای غر خو نه دي که غر برای غر ها هم ځکه وایي ځکه خو نه نو جایداد برای جایداد خو نه جایداد خو څوک پروت دي دا خاطر دي کې غر نو څوک سکی سات چې کومه د بل څوک غاړي دا ګل ورس لاړې غر دغه وره نو موږ په ټولو مجلسو کې ګوره سنجیده معول سنجیده مجلس دی چې انسان دلایل وایي خبره وکړي په دلیل سره وکړي سره کښېني زما اوستانه اعتراض سره چلات نه مو شادي زله چلات نه مو غم زله چلات نه مو کوڅه زله چلات نه مو روډ زله چلات چې په دې مجلسو کې زما ستا دومره غټ تناو کوي داسې چې ستا ما تا ته دلیل سره کښېنستی نشو دا معول نه دی مناسب هر شی چې مجلس کې به شاوخوا وګر سرکل ته وګورو چې زما په سرکل کې د ما څه څومره شیان دي شاید زما مجلس خو ستا زما سرکل سره ټکر نه دا سره دا ولس دی دا اوس موږ کمیټۍ ده دا یو ثالث دی دا له کلې سره نه شي که دا ثالث دا کمیټۍ له کلې سره کښېني ونه شته زموږ ګیله پر دا ده چې نور د کمیټۍ خلک کلو سره شي معنا خپل غرض که ته هم له کلې سره نشلې نو ستا او د هغه خو بیا فرق هم نشته ساربل تنظیم جوړ شو هغه هم له کلې سره نشلې هغه بیا څه معنا لري نو دا خبره خو خوشایند ده چې پر ګایږو به ستا پرک به زه ګایم زما پرک به ته ګایږې ته به ما ته خشمېږې زه به تا ته خشمېږم دا یو سنجیده ولس دی سنجیده قوم دی خبرې به سره کوو دلیل به سره وایو مجلس به سره آخري خلاصه به دې مجلس دا راوځي موږ مشران ناست دي صحیح ده ولسه کمیټۍ و دوی په مجلس نه سره کوي یو ساعت لپاره ورمنځ کې ډېر یووالی دي صحیح دي چې دا کوم د غره کمیټۍ ده دا چې کوم راولاړ شوي دي کوم خدمت چې کړی دي کوم مجلسو باندې دې خبر دي زه خو هغه ته ورنږدې یم نه یم چې کوم کسان موږ نو کې نه چې شاید هغه هم نه وي ورنږدې زما په خپل خیال خو دا دی زما خپل دا ورایه ده چې دا دغه کمیټۍ د تورغر چې کومه کمیټۍ ده دوی چې کوم محنت کړی دي کوم خواري کړي تاوان یې نه دی راوړی یو ساعت لپاره زموږ چې کومه ولسي کمیټۍ ده هغه زموږ د سر سترګې دي خو مجلس به په دلیل سره وشي مجلس حل به راوځي قوم به خوشحالي کمبله به هم له غمه خلاصي که دا ترانه سره کښېنو مجلس نه سره کوو نو ته به ما شي زه به تا شي دا خو یو د بل لاسو ګریوان څه فایدې خو بیا نه راوتې او نن سبا کله مشرقه تر مغربه پورې څومره جنګ دي څومره د خلکو معدنیات لري دي څومره مسایل راغلي دي څومره پریشاني راغلي دي هغه یو مجلس کې ناست وم یو چا زه چا سره مجلس وکړي هغه ورځ موږ بس وزبن برباد دي موږ بس دا علاقه پرېږدو د علاقې کا بچا راته یو ټلیفون راشي ستا لور ستا بچی په فلاني ځای کې سبق کوي بس نو خیر درس ته نه وکړه کني نو لاړه هغه پیښه څه پیښه خو دغه زما استاد لاسه څه خبره نن چې ته د بل پر در باندې د بل دروازې ټکې ته مزغلې دې مزغلې صاحب ته مال به شي راولې صاحب بیا زما هم شوی چې په دغه کې یو کار نه دکاندار ته په ټلیفون راځي چې تاسو فلاني ځای کې د استاد ورته اضافه خیر نشته بس مال زنه شي راوستو تا خو مال خیر نه راوړي تا خو مال شر تی خو څه د بل شي خښوي ولس خرابوي دا مسائل په دغه طریقو نه حل کوي اوس د دغه شالانه یو کمیټۍ جوړه شي په دا کمیټۍ کې د تکړه خلور کسان خپل غره کمیټۍ ورکړي چې ساره ګیلانی چې زما د ناس کې بغیر فیصله کړي دا کمیټۍ کې دغه مشران کې کښېني چې هغه د غرو په معامله پوهېږي په دلیل پوهېږي چې څه ورته وایي دوی په څه شي ورسره ګایږي ځینې دا تر مشران دي نه پوهېږي عزت او حیثیت او مرتبه پر خپله کې زه نه پوهېږم په دا مجلس ته چې هسه زما ته مخته په غره ګایږي زه نه پوهېږم ته چې ما کې کښېنې زه فیصله نه شم درکولی دا چې سړی پکې کښېنه وه د غرو خاوندان چې هغه د غرو په معامله پوهېږي په دا غارو په دا سرویو پوهېږي دا کمیټۍ د دغه کمیټۍ سره کښېني اسمان نه دی نړېدلی د ګرد قوم په مفاد کې دي د ګرد قوم په مفاد کې د فرد مفاد دي د فرد په مفاد کې د قوم مفاد نشته دا یو اصول څومره قومونه چې برباد شوي دي افرادو برباد کړي دي اجتماعي قوم ظلم نه کوي افراد ظلم کوي اجتماعیت نه کوي اجتماعیت پر ظلم نشي متفق کېدلی په دې وجه زه خو تجویز دی مشوره قوم ته نه ده اخیستې تجویز مو ده
په دې مشرانو کې د اوس دا وټاکل شي دا خبره تر دغه نه ځلوي د غره کمیټې والا د خپل کسان ورکړي چې په مجلس پورې سایکلانی چې موږ د خلاف سره وسو دای کسان د سرکشینی مشران چې هغه په مجلس پوي لاړ شي هغه راولي شي مجلس سره کنیکشنی قوم د ورسي کمیټې د ورسي ولس د ورسي ستې چې کوم جلا ده دوی کوم جلا په باهمي اتفاق شبه مشوره شبه صلاح شبه خوند شبه دلیل دا د مجلس هر مره د کولو شي د دې وجه خدمات درخواست عرض دی څومره انسان سنجیدای څومره پښتو بهترینی څومره دلیل شایسته نن دنیا دغه شي څخه غایي مو هیڅ چا یو ذاتيات نشته نه دلته چې ګورو ساجي فردا کاوه له مثال ششاو ما وله مشران و چې ورغه موږ نه ولا کل تیسر کارست نه ولا کل کمیټې کارست دا ولس کوم مش خپل موږ دې شي قایل د ولس مفاد دې مفاد کار شروع کودل دې زورته درجه چې موږ غلط کار مو کوته نو څوک ته کوم ولا کوم بلی سره دې د لپاره واستي ګور زخه دغه درخواست دی چې په دې شی باندې ستې اتفاق راځي چې ور کمیټې د مشرانو جوړ شي لکه حساب غونډه خپل ځای ته وټه کوي ته یو سره کې کښینی چې کوم ستې کمیټې د پدر باندې دلایل مجلس سره وکي درې مابین امر راوړي وای مازغه چې په خپل کټو کې توي شي نو خیر درې سره د ناراضي ما او تاکه مثلا مابین سره له ما ته نظر خو یو چم بل په جوړ درې ول چې مابین رالي خلک دا یو چې درې مدار ولا